अच्छा اوس د کونډه زموږ د کوم انوایرمنټ چې کوم دی ام ټي سی آی د دې اکټیویشن نه بعد موږ به په دې ځای کې ولیکو کوډ سپیس ډاټ دا چې کله موږ انټر کو د اتوماتیکلی آی ډي ای وی اس کوډ زموږ کولوږي اتوماتیکلی او زموږ هغه فولډر ته به ډایرکټ انټر شي په کوم په ډیسکټاپ باندې زموږ دغه پروت دی ام ټي سی آی فولډر ته پای کې پایتان کله چې موږ دا انټر کو دا اتوماتیکلی زموږ دا وی اس کوډ کولو شو دې نه چې تاسو راشئ دلته وګورئ نو دا تاسو زموږ هغه فولډر دی کوم چې زموږ په ډیسکټاپ باندې پروت دی په دې کې زموږ سره دا فایل پراته دي نو اوس موږ خپل فرست پروګرامینګ چې دی دا ځینې شو سٹارټ واخلو زموږ لولنې پروګرامینګ چې کوم دی لولنې فرست پرنټ سټیټمنټ دی پرنټ سټیټمنټ چې کوم دی دا پایتون بلټ ان سټیټمنټ دی د آوټپوټ لپاره موږ دا استعمالوو نو اوس موږ فرض کا ولیکو پرنټ په ډبل کوټیشن کې موږ ولیکو هلو ورلد کله چې دا موږ ایگزیکیوټ کو دا جیپیټر نوټ بک دی آی پی واي ان بي والا تاسو ته ویلو نو دا هر یو سیل جدا جدا ایگزیکیوټ کوي د پاره د دې چې موږ ته خپل کوډینګ او خپل دغه لاین بای لاین موږ ته کوډ ایگزیکیوټ کوي او دې موږ ته پته ولګي چې زموږ کوډ په اسانه باندې ایگزیکیوټ شي موږ ته د دې پرس کا غلطي یا ایرر چې موږ ته په اسانه باندې معلوم شي نو دا چې کله دا سیل چې کله موږ ایگزیکیوټ کوو یو دا بٹن کلیک کو ایگزیکیوټ سیل یا په کیبورډ کې د دې شفت انټر چې موږ وو دا به نیکسټ دا سیل ایگزیکیوټ کی او نیکسټ سیل ته به لاړ شي او کنټرول انټر سره به صرف دا ایگزیکیوټ کی نو زه چې اوس کله دا رن کوم دا به مله راکړي هلو ورلد دا موږ په ډبل کوټیشن کې دا ولیکو د پرنټ سټیټمنټ سره دا ډبل کوټیشن د هلو ورلد موږ په سنگل کوټیشن کې هم لیکلی شو لکه څنګه چې زموږ سره په دې لاین کې دی دې سیل کې دی دا چې زه رن کوم آوټپوټ یې بالکل سیم دی اوس فرض کړه زما سره دا په یو سنگل لاین کې راغلل نو فرض کړه زموږ سره ملټي لاین دغه دی آوټپوټ دی نو به موږ داسې لیکو په نیکسټ لاین کې چې فرض کړو چې هلو ورلد به موږ په یو لاین کې راشي او this is my first python program دا په سیکنډ لاین کې راشي نو موږ به داسې کمانډ یوز کوو چې پرنټ هلو ورلد په یو سټیټمنټ شي او لاین اپ کوډ شي او بل لاین اپ کوډ چې دی پرنټ سټیټمنټ کې موږ ولیکو this is my first program دا چې کله موږ ایگزیکیوټ کوو تاسو وګورئ چې فرست لاین کې زموږ هلو ورلد راغی سیکنډ لاین کې زموږ دا راغی خو موږ د دې اسانتیا لپاره بیا ملټي لاین د لیکلو لپاره موږ هر پیرا موږ پرنټ سټیټمنټ نشو لیکلی د دې لپاره زموږ سره پایتن کې ټریپل کوټیشن دی د ملټي لاین لپاره د ټریپل ملټي لاین لپاره زموږ سره بیا دوه طریقې دي نمبر 1 طریقه دا ده چې دا موږ ولیکو په ټریپل کوټیشن کې لکه څنګه چې دا موږ لیکلی دی دا لاین چې زه ایگزیکیوټ کوم تاسو وګورئ په دې کې موږ صرف په یو پرنټ سټیټمنټ کې موږ بل لاین ته یو لاین ملټي لاین دغه کو سیل ایگزیکیوټ کو موږ آوټپوټ په ملټي لاین کې راکوم یا دویمه په طریقه دا سره چې هلو ورلد موږ ولیکو د دې سره موږ دلته بیک سلیش ان ولیکو بیک سلیش ان مطلب نیو لاین دا چې موږ کله ایگزیکیوټ کو دی به موږ له هلو ورلد په ملټي لاین کې راکړي دا خو خبره ختمه شوه د پرنټ سټیټمنټ د آوټپوټ لپاره اوس زموږ سره بل یو بلټ ان فنکشن دی یو فنکشن دی سنگل لاین کومنټس دا کار دی ټو ایډ سنگل لاین کومنټس موږ د دې لپاره موږ یوز کوو هیش ټیګ چې ورته موږ وایو مثال په تور باندې دا زموږ یو کوډ دی زه کمنټ آوټ کوم موږ دا یو کوډ ولیکو چې ان دیس پروګرام آی ویل ایډ 2 نمبر فرض کړه دا زموږ یو ټاپک غونډه کې دی دا چې زه کله او دا شارټ کټ دی کنټرول پلس سلیش چې زه وهم دی به سره اتوماتیکلی دلته هیش ولیکلی شي او پایتن چې کوم دی
دا هغه لاینز دي چې پایتن دا همیشه اګنور کوي او دا لاینز چې کوم دي دا زمونږ دپاره مطلب دا د یوزر دپاره وي کوم لاینز او دا لاینز چې کوم دي دا اګنور کوي پایتن دا زیاتره کومنټس لاینز چې کوم دي دا زیاتره مونږ یوز کوو د خپل کوډینګ د ایکسپلینیشن دپاره ملټي لاین کومنټس چې کوم دي دا مونږ زیاتره په ټریپل کوټیشن سره لیکو دا به مونږ بیا مخکې تاسو ته ایگزیکیوټ کړو د دې مخکې یوز به زیاتره مخې ته راشي اوس په دې کې مونږ وویلو چې پرنټ سټیټمنټ چې کوم دی دا مونږ په سنگل کوټیشن کې هم لیکلی شو او په ډبل کوټیشن کې هم لیکلی شو او زما په نس زما ایکسپیرینس مطابق دا مونږ زه ریکمنډ کوم په ډبل کوټیشن کې ځکه ډبل کوټیشن کې مونږ دا ورکو مثال په تور باندې زموږ سره داسې سټیټمنټ راشي چې پکې اپاستروفي اس راشي لکه مثال په تور دا سیل چې کوم دی اټس ګوینګ ټو رین ټوډے دې دلته اپاستروفي اس راغلی دی نو کله چې موږ دا پرنټ سټیټمنټ په سنگل سټیټمنټ کې ولیکو نو چې دې ځای ته موږ راورسېدو د دې ځای پورې په دا پرنټ کې خو دا اخوا سټیټمنټ چې کوم دی په دې ګرین لاین کې چې راغلی دی دا بیا پایتان نه پېژني ځکه چې د دې دا مقصد دی چې زستا زما کوم پرنټ والا سټرنګ چې کوم دی د دې 8 ته پورې دی د اخوا چې دی بیا دا ایرر ورکوي کله چې دا موږ ایگزیکیوټ کړو دی به موږ ایرر خامخا راکوي که تاسو وګورئ نو ځکه چې فرض کړه کوم ځای کې اپاستروفي اس راځي دغه راځي نو موږ له پکار چې دا په ډبل کوټیشن کې ولیکو نو دا به بیا موږ له ایرر نه راغی لکه دا سیل چې کوم دی په دې کې دلته اپاستروفي اس چې کوم دی دا ایگزیکیوټ کوو اوس موږ ته په خپل پروګرامینګ کې ملټیپل لاینز ضرورت پیښ شو او د هغې بار بار د پرنټ کولو ضرورت موږ ته پیښ شو لکه زموږ سره چې فرض کړه دا سیل چې کوم دی د دې ځای نه دې ځای پورې دا پرنټ سټیټمنټ دی دا چې کله موږ ایگزیکیوټ کړو او د هغو دې ځای کې ضرورت موږ ته راغی بیا وروسته بیا ضرورت راغی بیا وروسته بیا ضرورت راغی دا به موږ په مخه پرنټ سټیټمنټ لیکو او دا موږ په د ټریپل کوټیشن کې یا سنگل کوټیشن کې یا په ډبل کوټیشن کې موږ دا لیکو دا ملټیپل لاینز لیکو نو دغه موږ ته بیا ډیره زیاته ګرانه شي په کوډینګ کې فرض کړه تاسو ایگزیکیوټ کوم دا تاسو وینئ په دې ځای کې دا پرنټ سټیټمنټ موږ ته ضرورت راغلی دا به پرنټ سټیټمنټ ورکړم چې دا به ماته جواب راکړي دا به ماته آوټپوټ راکړي او دا به ماته آوټپوټ راکړي د دې بار بار آوټپوټ دپاره د بار بار د پرنټ سټیټمنټ دپاره د بار بار د ملټیپل سټرنګ دپاره د موږ پرنټ لیکلو دا به زموږ پروګرامینګ ډېر ګډوډ شي او ډېر اوږد وشي دا د یو ښه پروګرامینګ نشاني نه ده نو د دې دپاره اسانتیا دپاره زموږ سره یو بل یو بلټن کمانډ دی پایتن کې استعمالېږي چې هغې ته وایي ویریبل نو موږ به نیکسټ ټاپک چې زموږ دی هغه ویریبل دی ویریبل څه شی دی ویریبل از ا پلیس هولډر یا دا یو پلیس هولډر دی چې پای کې موږ خپله ویلیو سټور کوو یا دا یو کنټینر دی چې پای کې خپل زموږ ډیټا انسایډ پروت دی لکه مثال په طور باندې یو زموږ سره یو ډبی دی په هغې باندې موږ یو نوم ولیکو فرض کړه موږ ولیکو چې شوز او پای کې موږ خپل شوز کېښودل دا شوز چې کوم دی دا ډبی چې کوم دی دا زموږ یو کنټینر دی دا زموږ ویریبل دی په دې کې دننه موږ خپله ډیټا کېښوده خپل بوکس کېښودل خپل شوز کېښودل خپل څه شي کېښودل هغوی پکې کېښودل د دې د دې مثال دا دی چې هیلو ورلډ مونږ بار بار لیکلو په ځای بار بار لیکلو په ځای باندې مونږ یو دا یو ویریبل ته اساین کړو فرض کړه هغې له مونږ ورکړو نوم ا چې ا ول نوم ورکړو په دې ا کې دا سیل چې کوم دی دا د دې دا مطلب راځي ا از ایکول ټو هیلو ورلډ په ډبل کوټیشن کې نو اوس په مونږ کله پرنټ سټیټمنټ د خپل آوټپوټ دپاره به مونږ په بریکټ کې هیلو ورلډ نه لیکو خو دا هیلو ورلډ چې مونږ په کوم کنټینر کې په کوم ویریبل کې پوټ کړی دی مونږ به هغه لیکو نو پرنټ از ایکول ټو ا دی به مونږ له جواب راکړي آوټپوټ راکړي هیلو ورلډ هیلو ورلډ مونږ له دا آوټپوټ راکړو د دې ویریبلز خپل رولز دي رولز دا دي چې دا ویریبل چې دی دا کیس سینسیټیو دی مثال په طور باندې فرض کړه دا یو ویریبل ما جوړ کو بی
capital B पाए कि मा पुट को hello world as bia print tika ma pa small b sara de ba muta error rakai saka چې Python چې دی ما تاسو ته لاول ویلو دا indented language دی او دا case sensitive language دی لکه کله چې موږ دا execute کوو دی به موږ له error راکوي ځکه چې دی دا small b نه پیژني ځکه نه دلته موږ لیکلی چې name b small b is not defined because چې موږ دا hello world چې دا موږ په capital B باندې assign کړی دی دی small b نه پیژني نو نمبر 1 رول دا شو چې دا case sensitive دی نمبر 2 رول دا دی چې د په منځ کې د ویریبل چې کوم نوم موږ دو د هغې په منځ کې به سپیس نه وي کله سپیس راشي دی به موږ ایرر راکوي د هغې اګزامپل داسې دی چې لکه موږ دا لیکو my underscore variable underscore name د سپیس په ځای موږ underscore ورکړو دا زموږ دپاره به بیسټ اپشن وي او دریم رول دا دی چې ویریبل نیم چې کوم دی دا به موږ د نمبرز نه یا د سپیشل کریکټر نه سپیشل سیمبل نه به موږ دا نه سٹارټ کوو د دې سم ټایپس دي مطلب نمبر 1 snake case most common in python د دې example سره دا د student underscore name د دې ټول الفابېټس چې کوم دي دا په small letter کې دي یا ټوټل مارکس چې کوم موږ ولیکو دا په ټول snake case چې کوم دی په دې کې په ټول small بل دی camel case هغه نوم دی variable name دی چې د هغې لومړنی نوم چې کوم دی دا start name چې دی دا به small او دویم نوم لیټر چې دی هغه به capital وي لکه student name د student هغه ورکوټی دی او name capital دی n چې دی دا capital دی یو دی پاسکل دا دی فرض کړه دوه نومونه دي د variable student name یا student data لومړنی capital لیټر په capital وي او د data دویم لیټر چې دی هغه په capital وي په variable کې مونږ هر ټول ټایپ ډیټا چې کوم دي دا مونږ پټ کولی شو لکه انټیجر سټرینګ فلوټ وغیره دا ټول مونږ به کې پټ اپ کولی شو زه 1 by 1 د دې اگزامپل ته تاسو راشم نمبر 1 example of integer د انټیجر مثال دی اوس نم 1 دا مونږ یو ویریبل واغسو هغې ته مونږ 42 اساین کو نم 2 مونږ واغسو دا ماینس ساین اساین کو ماینس 7 اساین کو او دا ته 0 اساین کو چې کله مونږ دا اوس مونږ دلته ولیکل چې پرنټ نم مونږ ته پرنټ کا نم 1 چې نم 1 هغه څه دی دا 42 دی او د هغې ټایپ راته دا یو بل ټایپ چې دی دا یو بلټن فنکشن دی چې مونږ ته دا کم ټایپ دی دی به مونږ ته د دې ویریبل ټایپ وښایي که فرض کړه دا سټرینګ وي چې دی به مونږ ته STR ولیکي که کله دا فلوټ وي دا به فلوټ ولیکي کله انټیجر وي INT به ولیکي وغیره وغیره کله چې دا مونږ د ایگزیکیوټ کو تاسو وګورئ نم 1 څه شی دا 42 دلته لیکلی دی کلاس ته دې څه دی INT انټیجر مطلب دی چې دا یو انټیجر دی نم 2 دا هم انټیجر دی نم 3 0 دا هم انټیجر دی نیکسٹ مثال د فلوټ دی فلوټ څه ته وایي چې ابا هول نمبر نه وي ابا یا ډیسیمل نمبر به یا به میکس نمبر وي بس پای زموږ سره یو دغه دی ویریبل دی او میتس کې دا استعمالیږي د دې ویلیو چې دا 3.14159 ده سمال فلوټ دا ماینس کې راغی او دا 0 نه ورکوټی دی ایکسپوننشل په دې کې ای دی دا میکس دی مطلب هم فلوټ دی هم ډیسیمل پوینټ پکې دی او هم پکې ایکسپوننشل دی ای او دا شی نو دی پکې کله چې مونږ دا ایگزیکیوټ کړو د دې ټایپ د دې هر سبا مونږ ته شو کړي چې دا کم ټایپ دی پای 3 پوینټ دې مونږ آوټپوټ راکو پای دا چې کوم د کلاس چې کوم دی دا فلوټ دی ځکه چې په دې کې ډیسیمل نمبر استعمال شوی دی او دا هول نمبر نه دی داسې د سمال فلوټ او دا چې دا ټول چې د دې کلاس چې کوم دی دا فلوټ دی د سټرینګ مثال اوس ګریټینګز فرض کوم یو ویریبل واس greetings hello python بل مونږه یو ویریبل واس quota I can use single quotes too او ملټي لاین کوټس د لپاره موږ تاسو ته ویلو چې دا په ټریپل کوټیشن کې دا کیږي دا به موږ ایگزیکیوټ کوو او د دې ټایپس چې دی د دې اوس موږ ته
आउटपुट सर राखي हेलो पाइथन دا چې د string د str باندې represent کیږي I can use single quotes to دا هم چې str دی او ملټي لاین والا چې کوم دی دا هم str دی دا و زموږ سره variable زموږ سره وس مختلف ډیټا ټایپس دي چې په هغې کې زموږ سره یو دی string numeric float sequence mapping set دی پکې ټپلز دی پکې ډکشنریز پکې بولیان دي ډیټیل کې به تا موږ مخکې وایو انشاءالله او په نیکسټ لیکچرز کې به موږ دا وایو ون بای ون خو صرف د دې ټایم کې به موږ صرف دا نومونه زده کوو ډیټا ټایپ څه شی دی ډیټا ټایپ هغه ډیټا ده چې کوم موږ په خپل ویریبل کې دا پوټ کوو مطلب دا هغه ډیټا ده چې کوم موږ د ویریبل چې کوم موږ جوړ کړل دا موږ په دې کې پوټ کوو ویریبل کم چیزونه زموږ نه کومه ډیټا زموږ نه اخلي زموږ نه سټرنګ اخلي نومریک اخلي فلوټ اخلي سیکوینس اخلي ډکشنری اخلي وغیره دا زموږ سره ډیټا ټایپ شو دویم ټاپک زموږ دی یوزر انپوټ سمپل مطلب دا دی چې د یوزر نه د څه شي په باره کې انفارمیشن یا انپوټ اخیستل هغه بیا آوټپوټ کول آوټپوټ کې زموږ سره هغه د پرنټ په ذریعه باندې موږ ته آوټپوټ ورکول لکه په مثال په طور باندې موږ زموږ د یوزر نه یو مثال به موږ ورکو د یو ویب سایټ چې کله موږ هر یو ویب سایټ لر شو پس هر یو نوم ویب سایټ دی هغه زموږ نه لاول که پرس که زموږ زوړ یوزر یو نو زموږ نه به یوزر نیم واخلي او پاسورډ واخلي که پرس موږ نیو یوزر نیم ته وایي چې ساین اپ بیا زموږ نه فرست نیم لاست نیم ایمیل او کانټیکټ نمبر وغیره دا ټول انفارمیشن زموږ نه واخلي بیا موږ ته وایي چې تاسو انپوټ شئ انپوټ کې بیا تاسو خپل یوزر نیم او پاسورډ ورکړئ چې تاسو دې ویب سایټ ته انټر شئ هغه شانتي دې ته دا انپوټ یو اگزامپل دی او انپوټ بای ډیفالت دا سټرینګ راخلي نو موږ به دا یو مثال تاسو دې ورکړو چې اگزامپل اف سټرینګ چې کله موږ د یوزر نه موږ سټرینګ اخلو ایز انپوټ نو ما ورکو چې پر اسکا موږ ته د یو کس د نیم ضرورت دی نو نیم یو ویریبل ما جوړ کو چې پای کې ما انپوټ کو انټر یور نیم هي دا موږ په ډبل کوټیشن کې واغستو او پرنټ کو موږ بیا نیم دیو زموږ نه چې کله موږ ایکزیکیوټ کو دیو دلته زموږ نه دلته نیم غواړي زه ورته کې پر اسکو لیکم چې میکس ټیک انسټیټیوټ انټر کوم دیو مته دلته دا آوټپوټ راکې دا موږ د یوزر نه دا انپوټ واغستو بل اگزامپل زموږ دی د انټیجر پرس کا زموږ د یوزر نه زموږ د هغه ایج پکار دی نو موږ به دلته ولیکو چې ایج موږ یو انټیجر واغستو چې هغه به سي انټیجري دلته بر موږ ورکړو انپوټ ساده به کې موږ نه سټرینګ لیکلی نه انپوټ کې موږ نه سټرینګ لیکلی نه فلوټ لیکلی نه لیکلی خو بای ډیفالت دا به تاسو ته ووایي چې بای ډیفالت انپوټ چې دی دا به سټرینګ وي چې کله موږ انټیجر ضرورت راځي موږ سره بیا آی ان ټي لیکو انټ به موږ واخلو یو انټیجر چې به موږ انپوټ یې انټر یور ایج ما سټرینګ ولیکو دا موږ د یوزر نه یو انپوټ اخلو ایز ا انټیجر کله دا زه ایگزیکیوټ کوم د زمانه دلته انپوټ غواړي پرس که 25 ما ولیکو د ما دلته ولیکو چې ستا ایج چې دی 25 دی بل زمونږه ویریبل چې کوم دی هغه مثال دی د انپوټ مثال چې دی د فلوټ دی فلوټ مته ویلو چې دا تاسو دا هول نمبر نه په دې کې په ډیسیمل نو ډیسیمل چې کوم دی هایټ وغیرہ دا هایټ شو ویټ شو دا په زیاتره په پوینټس کې راځي دا په هول نمبر کې راځي نو موږ دلته فلوټ واخلو نو هایټ موږ د خپل یوزر نه اخلو نو هایټ موږ یو ویریبل جوړ کو چې دلته ورته بیا موږ فلوټ لیکو د انټیجر په ځای به موږ څه ولیکو فلوټ ولیکو ځکه چې موږ ته ضرورت ته فلوټ ته پرې کې په ډیسیمل ویلیو راځي کله چې دا موږ ایگزیکیوټ کو هایټ زموږ سره پرس کا 5.4 دی به موږ ته
ऑटोमेटिकली राखी 5.4 دا زمونږه ډیټا ټایپ سو کوم چې مونږه ویریبل کې به دا پوټ کوو. ټایپ کاسټینګ conversion of one data to another is called typecasting. مطلب دا دی چې زموږ چې کوم څومره ډیټا ټایپس وي string float integer وغیره دا یو ډیټا ټایپ مونږ راواخلو او بل ډیټا ټایپ ته مونږ کنورټ کوو دې ته مونږ ټایپ کاسټینګ وایو. د دې دوه قسمونه دي. نمبر 1 دی implicit type casting او بل دی explicit type casting. په سیمپل ورډز کې به دا ووایو چې implicit type casting هغه type casting دی چې هغه کمپایلر یا پایتان چې کوم دی اتوماتیکلی خود به خود دا کنورټ کی او explicit type casting هغه ډیټا type casting دی چې کله مونږ دا مینولی یا مونږ پروګرامر یا یوزر چې کوم دی دا مینولی دا کنورټ کی د یو ډیټا ټایپ نه بل ډیټا ټایپ ته. دا به مونږ څنګه کول؟ اول به مونږ یو دا یو نیسل مونږ ایگزیکیوټ کول. پرس کوم یو نیم واغستو یو ویریبل واغستو نیم ایته مونږ اساین کو MTCI بل ویریبل مونږ واغستو ایج چې دا هغه ته مونږ اساین کو 25. پر دې کې تاسو یو خبره بل نوٹ کړئ په ویریبل کې چې کله مونږ سټرینګ لیکو دا مونږ په ډبل کوټیشن کې یا په سنگل کوټیشن کې مونږ دا ریپرزینټ کوو نو دا اتوماتیکلی مونږ ته پته ولګي چې دا سټرینګ دی. کله چې مونږ ایج یا انټیجر یا فلوټ مونږ دا کوو دې کې مونږ ته د کوټیشن ته ضرورت نه وي، سنگل ته یا ډبل ته یا ټریپل ته ضرورت نه وي. که پرس که مونږ داسې وکړو دا بیا سټرینګ ته اوړي، دا بیا انټیجر نه وي. نو دې کې به دا خیال ساتل پکار وي. اوس مونږ نیم ویریبل او ایج ویریبل راوستو د دې به مونږ ټایپ معلوم کو چې دا کم ټایپ دی. دا چې کله مونږ ایگزیکیوټ کړو دا سیل تاسو وګورئ کلاس 1 چې کوم دی لولنې MTCI دا سټرینګ دی str دا بل ایج چې کوم دی 25 دا انټیجر دی. مونږ ته پته ولګی دا چې نیم ویریبل چې کوم دی دا نیم ویریبل چې کوم دی دا سټرینګ دی او ایج چې دی دا سټرینګ دی. اوس زموږ سره بل دا چې کوم دی بل یو سیل مونږ یو بل کوډ ایگزیکیوټ کوو. هغې له مونږ یو ویریبل واستایي ته مونږ 1 2 3 اساین کوو، مطلب دا دی دا انټیجر دی. او نمبر بی مونږ یو ویریبل واست چې ته 1.25 مونږ اساین کوو. د دې مونږ دغه وکړو دې لول مونږ ټایپ کاسټ معلوم کړو. لول انسان ته زه کمنټ آوټ کم په کنټرول بلیک سلیش باندې او دا زه ایگزیکیوټ کم دا سیل تاسو وګورئ نو دا A چې کوم دی دا انټیجر دی او دا B چې کوم دی دا فلوټ دی. اوس دا د امپلیسټ ټایپ کاسټینګ مثال دی. څنګه دی مثال دی؟ مطلب دا دی امپلیسټ هغه ته وایي چې کله کمپیوټر یا دا پایتون یا کمپایلر اتوماتیکلی دا یو ډیټا ټایپ نه بل ډیټا ټایپ ته په خپله باندې ورغواړي. بیا مونږ دا واپس کمن آوټ کو سی یو ویریبل مونږ جوړ کړو چې د هغې A ویریبل او B ویریبل دا پلس کی. A ویریبل انټیجر دی، B ویریبل فلوټ دی. دی به اتوماتیکلی کله چې مونږ دا پلس کو دی به مونږ اتوماتیکلی جواب په فلوټ کې راکوي ځکه چې دا خو مکس شو. A چې دی انټیجر دی، B چې دی فلوټ دی. دا امپلیسټ ټایپ کاسټینګ دی. دا اتوماتیکلی کمپایلر مونږ له دغه راکړي او د هغې به مونږ اوس ټایپ معلوم کړو دا به مونږ له اتوماتیکلی جواب راکړي په فلوټ کې. تاسو وګورئ دا راغی 2124.25 دا اتوماتیکلی دا کنورټ کو فلوټ ته او د سی چې کله مونږ ټایپ معلوم کو هغه دی فلوټ. دا و د امپلیسټ ټایپ کاسټینګ. اوس ایکسپلیسټ ټایپ کاسټینګ مثال کم یو دی کم چې مونږ مینولی په خپله باندې کنورټ کوو. اوس مونږ یو ویریبل واغستو چې هغه دی 1 2 3 خو دا 1 2 3 مونږ په ډبل کوټیشن کې ولیکو، مطلب دا دی دا سټرینګ دی دا انټیجر نه دی. په دې بل کې تاسو بر لړ شي دا 1 2 3 دا سټرینګ نه دی انټیجر دی ځکه چې په ډبل کوټیشن کې دی. دا مونږ په ډبل کوټیشن کې ولیکو دا سټرینګ دی او B چې دی هم حق دی 1.25. کله چې مونږ print before conversion کو د دې ټایپ A معلوم کو دا زه کمنټ آوټ کوم دی آسان بشوي.
دا ایگزیکیوټ کوم حاصل تاسو وګورئ دې مالوي بیفور کنورژن دا ا چې کوم دی دا سټرینګ دی اس ټي آر لیکلی دی دا واپس مونږه کامنټ آوټ کوم اوس مونږ دا ا چې کوم دی دا مونږ د دې ټایپ کاسټینګ کوو دا مونږ انټیجر ته اړو نو دا به دې سره مونږ مخکې ولیکو ا از ایکول ټو انټیجر اف ا د دې دا مطلب شو چې دا ا چې کوم دی دا سټرینګ دی دا انټیجر ته کنورټ کو او پرنٹ کوم ہوتا مونږ ولیکو پرنٹ کو مونږه after conversion type of a د به مونږ دا 1 2 3 راکې as a integer بیا مونږ ویریبل جوړ کو سی چې a او b پلس کوم د دې چې مونږ دا ایگزیکیوټ کو دا سیل تاسو ګورئ before conversion a چې دا string او after conversion a چې دا integer ته وښتو کله چې مونږ دا پلس کو د دې مونږ دا اتوماتیکلی د جواب راکې په فلوټ کې دا و زمونږ لومړنی لیکچر اختتام ته ورسید اوس پرابلم سالوینګ ټایمینګ دا یو څو کوېسچنې کول دي دا به خامخا هر یو کس کوئ write a program to display a person name age and address in 3 different lines the user د input اغسته غواړي name age او address چې په مختلف 3 لاین کې راشي number 2 question print a program to swap 2 variables swap 2 variables مطلب دا دی پرس که زموږ سره یو ویریبل دی چې پای کې 1 پروت دی او بل ویریبل دی پای کې 2 پروت دی او دا د یو بل سره چینج شي داسې پروګرام یې موږ وکړو چې دا a چې دی دا 2 شي a چې دی دا b شي او b چې دی دا a شي write a program to convert float into integer मतलब दे टाइप कास्टिंग दे दिया होगा write a program to take detail from student id card and then print it a different line the user input असला वर्डी as a student id card और आप मुख्तलिफ lines की print को दी write a program to take a user input as an integer then convert it to float down type casting दे using comparison operators to find out whether a given variable is a greater than b or not دا زمونږ لومړنی لیکچر ختم شو نیکسٹ لیکچر کې و بیا ملاقات کو الله تعالی دې زمونږ حامی او ناصر شي او الله دې زمونږ ته دا آسانه کړي آمین